السلام علیکم ملګرو د بینک باره کې ویډیوګانو دویمه حصہ دا نه دویمه ویډیو تاسو کتلی شئ. تېره ویډیو کې تاسو ته ما ویلو که چېرې تاسو بینک کې اکاونټ کولاوئ نو تاسو لپاره څه لازمي دي، کوم څیزونه تاسو له لازمي پکار دي. امید لرم چې هغه ویډیو به تاسو کتلي، پیدا به هم ترې اخیستي او دونه به پوه شوي چې د بینک اکاونټ لپاره کوم څیزونه لازمي دي. نو که چا هغه ویډیو نه کتلي نو لاندې د دې نه پارټ 1 کې هغه ویډیو ده، هغه وګورئ او ځان پوه کړئ چې د بینک اکاونټ لپاره کوم ډاکومنټس لازمي دي او بینک اکاونټ د چا جوړېدی شي او د چا نشي جوړېدی وغیره وغیره. دا ټول تفصیل به هغې کې شته. زموږ نننۍ ویډیو دې باره کې ده چې کوم یو بینک ښه دی، کوم یو بینک ډېر بهترین دی، په کوم بینک کې اکاونټ جوړ کړو. ځکه چې پاکستان کې خو بې شماره بینکونه دي، یقینو کې په شمارلو به ستړي شي، دونه ډېر دي. نو هر سړی دا سوچ کړي چې یاره زه یو داسې بینک کې خپل اکاونټ جوړ کړم چې کوم کې زما نه کټینګونه هم ډېر کم کېږي، چارجز هم کم وي او بینک اکاونټ پکې جوړېږي هم ښه په اسانه او ایزي. نو داسې کوم یو بینک دی انشاءالله دې باندې نن موږ تبصره کوو چې کوم بینک کې تاسو له اکاونټ جوړول پکار دي، د کوم بینک سروس او سیسټم ډېر زیات تیز دی چې تاسو له اکاونټ هم سره جوړ کړي او خرچه پې هم کم نه کم راشي. لومبی نمبر به تاسو ته یاد کړم ایچ بی ایل بینک. ایچ بی ایل بینک د پاکستان یو ډېر زوړ او پخوانی بینک دی او یو ډېر ښه بینک دی، ډېر های سټینډرډ دی د دې بینک. موبایل ایپ هم ډېر بهترین دی، ډېر ښکلې تیزۍ سره کار کوي او دې کې که چېرې تاسو اکاونټ کولاوئ نو دې کې هم اکاونټ ښه په اسانه کولاویږي او تقریبا 2 هفتې ټایم کې تاسو ایچ بی ایل بینک کې اکاونټ کولاویږي او دې کې 2 هفتې کې بدن تاسو ای ټي ایم کارت او چیک بک دواړه میلاو شي. زیات نه زیات 2 هفتې خو تقریبا 10-12 ورځې پورې په ایچ بی ایل بینک کې تاسو اکاونټ کولاویږي. یو ډېر ښه سیسټم دی، که چېرې څوک به یې کولاول غواړي نو بالکل تللی شي ورته ویلکم. په دویم نمبر موږ سره راځي یو بی ایل بینک، کوم ته چې یونایټډ بینک هم ویلی شي. یو ډېر بهترین بینک دی او پاکستان کې ډېر زیاتو ټاپ بینکونه چې کوم دي نو په هغې کې د دې مقابله ده یو میزان بینک دی او یو دا یو بی ایل بینک دی چې دې دواړه بالکل په ټاپ چلیږي. کله دې نمبر 1 شي کله هغه نمبر 1 شي. نو ډېر زیات کسټمر دي او دا په عرب ملکونو کې هم د دې برانچونه شته، نورو یورپي ملکونو کې هم ځای په ځای د دې برانچونه شته. یونایټډ بینک یو بی ایل نو دا هم یو ډېر زیات بهترین بینک دی. زما خپل هم په دې کې اکاونټ شته، که کوم کس په یو بی ایل بینک کې اکاونټ جوړول غواړي نو بالکل زه ورته هم دا آیډیا ورکوم چې تاسو پکې جوړ کړئ. یو بی ایل بینک یو ډېر بهترین بینک دی او هغې کې دا یو پیدا یو سہولت پکې شته چې کله تاسو اکاونټ جوړوئ او په هغه اکاونټ کې کم از کم تاسو 25,000 روپۍ کېدی یا که تاسو وس وي او زیات یې پکې ږدئ نو زیات هم کېښودی شئ. هغه ټایم سره اکاونټ جوړولو ټایم کې څنګه چې تاسو نه بایومیټرک ولګي او ستاسو ګوتې فنګر وغیره ولګي او تاسو ته هغه په ټایم باندې وي چې اکاونټ ستا تیار شو، ډیپوزټ پکې وکړه. نو دا ټایم کې دې کې دا یو خوبي شته که چېرې دې کې تاسو 25,000 روپۍ کم سے کم کېښودې نو ستاسو ای ټي ایم او ستاسو چیک بک په بالکل پرې راځي او چې کله ستاسو اکاونټ ریډي شي ای ټي ایم او چیک بک تاسو ته میلاو شي نو دا 25,000 روپۍ به غونډې ستاسو په اکاونټ کې پرتې وي، 1 روپۍ به تم نه کټ شوي، هغه بیا ځان له واپس راوباسئ. نو په دې طریقه باندې په یو بی ایل بینک کې تاسو ته اکاونټ بالکل پرې جوړېږي. لکه دې ته یو قسم پرې ووایه په یو هفته کې یا 10 ورځې کې دننه ستاسو اکاونټ تیارېږي. 25,000 فرسټ ټایم ډیپازټ دی منیمم، که تاسو زیات یې پکې ږدئ 50,000 لاکھ روپۍ هم کېښودی شئ خو لکه کم سے کم دغه چې پکې تاسو کېږدئ نو بیا به ستاسو نه هېڅ قسم چارجز نه کټ کېږي. په درېیم نمبر دی پاکستان کې میزان بینک، چې میزان بینک یو ډېر زیات بهترین بینک دی او په پنجاب کې خو زیاتر میزان بینک چلیږي. هلته خو دا ایچ بی ایل او یو بی ایل بلکې دا نور ټول چې کوي دا ډېر کم دي. داسې ووایي چې لکه 70-80% په پنجاب کې میزان بینک استعمالېږي. یو ډېر بهترین بینک دی. موبایل ایپ هم ډېر زیات بهترین دی، کار هم ډېر زیات کویک دی او ډېر زبردست آپشن او فنکشن دی پکې. اکاونټ هم ښه په اسانه باندې جوړېږي. نو که چېرې میزان بینک کې تاسو اکاونټ جوړوئ نو هم بالکل زما رایه تاسو سره شامله چې بالکل پکې جوړ کړئ او ډېر زبردست کار دی. په 4م نمبر الایډ بینک. الایډ بینک هم د پاکستان یو ډېر زوړ بینک دی او ډېر زبردست فیچرز دي او تاسو ته په دې کې هم دواړه قسم اکاونټونه جوړولی شئ، بزنس هم جوړولی شئ، عام کرنټ اکاونټ هم جوړولی شئ، وړوکی سمال ټایپ هم جوړولی شئ او د دې هم سروس او موبایل ایپ او هر څه ډېر زیات بهترین دي. خو دې هم دغه آفر نه ورکوي چې اکاونټ پکې جوړوئ نو لازمي د چیک بک او د ای ټي ایم دپاره به اول سر کې یو 2-3 روپۍ خامخا تاسو جمع کوئ، دا به تاسو نه کټ کېږي او نورو اکاونټ ډېر زبردست دی. بینک هم ډېر زبردست دی، بینک ایپ هم ډېر زبردست دی او د دې ای ټي ایم کارت هم ډېر ښایسته ډیزاین کی او د الایډ بینک دا خصوصیات دي چې د دې د ای ټي ایم مشینان هم چې کوم ځای لګېدلي نه ډېر زبردست کار کوي. ټول پاکستان کې تقریبا هر ځای د الایډ بینک ای ټي ایم مشینونه ډېر زیات کویک دي او ایکټیو دي، ډېر ښکلي کار کوي.
دین علاوه پاکستان کې نور هم ډېر زیات بینکونه دي. ایم سی بي مې یو ډېر زوړ بینک دی خو دې وخت کې د هغې پوزیشن لږ ډېر ښکلی نه دی، سسټم یې ډېر زیات سلو دی. نور بهترین بینک دی، ښه بینک دی، زوړ بینک دی او ښه ټرسټډ قابل اعتماد بینک دی. نو په دغه کې هم تاسو اکاونټ کولای شئ. دین علاوه نور واړه ډېر زیات بینکونه دي. بینک الحبیب او حبیب میټرو بینک او فیصل بینک به تاسو باندې لږ تبصره وکړم. فیصل بینک یو نوی بینک دی خو دا هم ډېر زیات بهترین بینک دی. که چېرې کوم کس وي چې زه په فیصل بینک اکاونټ کولاوم خو د دې څه خصوصیات دي نو زه به تاسو ته دا ووایم چې په پاکستان کې دا واحد بینک دی چې د پر ډے 50 लाख روپۍ تاسو هر بینک تر دې نه ټرانسفر کولی شئ. په نورو بینکونو کې دا خبره نه وي. په نورو بینکونو کې تاسو ادر بینک ته صرف 5 लाख روپۍ پر ډے ټرانسفر کولی شئ سیوا نه. ادر بینک ته مثال تاسو سره یو بی ایل دی، تر یو بی ایل نه حبیب بینک ته، میزان بینک ته یا بل بینک کې ستار اور بای دی، رشتہ دار دی، د کاروبار مرګ هغه ته پیسې لګي پر ډے تاسو د 5 लाख نه سیوا نشئ لګولی. بعضې بینکونو کې 10 लाख دي خو 50 लाख دا صرف واحد دا یو بینک دی فیصل بینک چې د دې نه تاسو 50 लाख روپۍ ट्रांजेक्शन पर डे हर किस्म बैंक तक कोली शे 1 लाख ले गए 15 लाख ले गए 10 लाख 20 तर 50 लाख पूरे पर डे या और वस के सबा बया नور 50 ले गए शे. نو فیصل بینک یو ډیر زیات بهترین او زما ډیر زیات خوښ شه په دې وجه باندې چې دا ډیر زیات لیمټ دی. مونږ خلکو سره دونه پیسې نه خو بعضې ورځ کې داسې ټرانزیکشن ډیری شي نو بدل بینک بیا تاته وي چې نه ستا لیمټ پوره دی. خو په فیصل بینک کې دا خبره نشته. یا فیصل بینک یو ډیر بهترین بینک دی. په دای حواله سره موبایل اپ هم ډیر زیات ښایسته، ډیر ایزی دی، فنکشن یې پکې هم ډیر اسانه دي او هر سړی په اسانه باندې پوهېدی شي. نو فیصل بینک به زه سپیشل د خپل طرف نه تاسو ته مشوره کوم چې بالکل په دې کې اکاونټ جوړ کړئ. دا د بینکونو باره کې یو نظر و. په بینکونو موږ نظر واچو چې یاره کم بینک بهترین دی، کم کې اکاونټ جوړول غواړي. نو دغه د ټاپ بینکونو په پاکستان کې چې تاسو ته ما ووایي. د دې نه علاوه را روانه ویډیو به انشاءالله زمونږ په دې باندې چې مونږ په بینک کې اکاونټ جوړو نو کم قسم اکاونټ جوړ کو. په اکاونټ کې دنه ډېر زیات قسمونه دي. زمونږ خلک عام طور پوهېږي نه چې بس کم اکاونټ جوړ کو خو بس بینک ته لاړ شي مله اکاونټ جوړ کړه بیا وروسته ته مسلې جوړېږي. نو د دې باره کې یو تفصیلي ویډیو تاسو ته مخته را روانه ده چې اکاونټ به کم قسم جوړوئ. ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. که چا ذهن کې څه سوال راغلی کمنټس کې تاسو وکړئ. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته مونږ د اکاونټ کم ټایپ اکاونټ جوړول غواړي دې باندې یو تفصیلي ویډیو جوړو. ډېر مهرباني، والسلام.